नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु शिंगा आयात मुबारक त्याला कर मा इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु बिअन्फुसिहिम। द गफलत मुबारक चंद खबरें कड़े हुए मुंगा मख की नन बा इंशाअल्लाह द गफलत ना द बेदारी खबरें कहूँ चिदा सदी हाँ बस खैर है नन बा इंशाअल्लाह द गफलत न द बेदारी चंद खबरें कहूँ और कोशिश पकऊ ची कम गफलत मुनकी प्रोत थे आगा मंगा अखकारब बयान को अल्लाह ताला पर हर कौम बांधे इम्तिहानात रावली आजमाइशुन रावली अज़ाबुन रावली दाग़े द गुनाहों पर सबब बांधे। कुरान मजीद की अल्लाह फरमाए वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। सचिता सुतम दर्रसी अगस्ता सुदलासुनु पर वजमानी दी वयअफ़ू अन कसीर और अल्लाह ताला माफ़ी कई द ढेर खतायान तासुता द गुनाहों तासुता। योजे के मुसलमान ता सुरुकावट निश्ता स तकलीफ वर्ता निश्ता दमुज पड़ावल क्यों दे ब्याम मुज न कई। योजे के मुसलमान ता दरुजी नवल की सुरुकावट निश्ता दे ब्याम रोजन निसी गफलत पर वजमा ले। योजे के मुसलमान ता द ज़कात वरकूल के सुरुकावट निश्ता दे द गफलत पर वजह ब्याम ज़कात न वरकई। योजे के मुसलमान द हराम कारून नज़ान बचकोल शी और दे ब्याम द हराम कारून नज़ान नशी बचकोले न बचकई। योजे की कुरान मजीद दे पर आसानी सरा तिलावत कोले शी और दे ब्याम द कुरान तिलावत त नजुख्तीगी। योजे की तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर खस्ता सुन्नत माने दे अमल कोले शी और दे ब्याम अमल कई द गफलत पर वजह माने। योजे के मुसलमान सड़ी और जनाना द इस्लाम पर दारे की खस्ता ज़िंदगी तेरोले शी और दे ब्याम इस्लाम पर दायरा की ज़िंदगी न तेरई। योजे की द माशूमान तरबियत वालिदैन द इस्लाम पर दायरा की दीनी तरबियत कोले शी और ब्याम तरबियत न कई। कयोज़े के जनाना हया कोलशी
او د غفلت په وجه باندې بیا هم حیا نه کوي او هر ځای کې بې پردګۍ سره ګرځي. که یو ځای کې د حضور علیه السلام په شان اقدس باندې حملې کیږي او مسلمانان د حضور علیه السلام د شان اقدس د عزت دپاره حفاظت دپاره نه راوچتېږي، نو بیا د الله تعالی د طرف نه هم خطرناکې فیصلې راځي. بیا به یو وخت داسې راشي چې ته به مونځ کې خو به نشي کولی. بیا به یو وخت داسې راشي چې ته به روژه نیول غواړې خو روژه به نشي نیولی. بیا به یو وخت داسې راشي چې ته به کلمه ویل غواړې خو بیا به هم کلمه نشي ویلی. بیا به الله تعالی په تا باندې داسې خلق مسلط کی چې ته به نیک عمل بیخي نشي کولی. دا څه دا ستا او زما د عمل په وجه باندې. لکه مثال به د اندلس واخلو. اندلس داسې یو ملک و چې دې کې 800 کاله حکومت اسلامي، دې کې مدارس به و، جماعتونه به و. 800 کاله اندلس ملک د اذانونو په اوازونو سره ښایسته و. د مدارس پکې ډېر زیات و، د قرآن د تلاوتونو سره مزین و، منځونو سره ښایسته و. خو چې کله د هغه اندلس خلک بې عمله شو او قرآن یې پرېښودو، منځ یې پرېښودو، روژه یې پرېښوده، نو الله تعالی پې داسې خلک مسلط کړه چې بیا به هغوی مونځ کول غوښتل خو مونځ به یې نشو کولی. بیا به هغوی روژه نیول غوښتل خو روژه به یې نشوه نیولی. بیا تر دې حده پورې الله تعالی ذلیله کړه چې د خپلو ښځو هغه عزتونه یې بچ نشو پاتې. د زنانو عزتونه هغه د اسلام دشمنانو بیا لوټ کړه. نو څو شو هغه د اندلس خلک یا خو وتښتېده یا مړه شول او یا عیسیان شو. سمرقند، بخارا دا داسې ځایونه وو چې دې کې ډېر معتبر خلک الله تعالی پیدا کړي. امام بخاری رحمت الله تعالی علیه چې دا یو ډېره لویه هستی. امام مسلم مبارک رحمت الله تعالی علیه، حضرت ابولیث سمرقندی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه، دا ټول په دغه سمرقند او بخارا کې پیدا شو. صاحب د هدایي چې دا د فقه یو ډېر لوی کتاب دی، علامه برهان الدین مرغینانی رحمت الله تعالی علیه، دا هم په سمرقند او بخارا کې پیدا شو. او دی دا هدایه کتاب په 14 کالو کې لیکلی دی. او 14 کالو کې چې دی دا مبارک کتاب لیکلو نو 14 کاله روجهدار هم پرله پسې یو شان روژې نیولې. او یو بهترین کتاب یې ولیکلو چې د احادیثو د عقلي علومو یو لویه مجموعه تیاره کړه. او د وخت ډېر لوی علما د هغې د جواب نه عاجزه دي. ګورئ دغه عظیم کتاب چې کوم مسجد کې علامه برهان الدین مرغینانی رحمت الله تعالی علیه لیکلی په 14 کالو کې د روژې په حالت کې، هغه مسجد کې بیا څو شراب به تقسیمېدل. هغه مسجد کې به اسونه ولاړو، ای به پکې امتیازې کولې. دا ولې؟ مسلمانان غفلت کې، مسلمانانو د غفلت په وجه باندې هغه د مسلمانانو حکومت ختم شو. بیا به سمرقند کې خلق قرآن ویل غوښتل خو چا به هم نشو ویلی.
جماعتونو ته تالیو لګېدې او دغه حال الله دې نه کي الله دې نه کي زمونږ په ملک باندې رانشي چېرته زمونږ د مسلمانانو څونه غفلت کې څونه غفلت کې مونږ پراته یو دغه ټول کارونه چې ما ذکر کړ دا مونږ ټولو کې موجود دي بنمازي عامه ده بحیايي عامه ده د حضور علیه السلام په سنتو باندې عمل کول چاته اړو ښکاري ده زنانو کې بحیايي عامه ده قرآن ته سجوختیږي نه د حرامو کارونو په کولو کې اړو چاته شرم نه ورځي نو څنګه چې د مخکینی اقوامو حالت الله تعالی بدل کړو عذاب په الله تعالی راولستو داسې الله دې نه کي الله دې نه کي په موږ چرته رانشي دا زمونږ غلط خیال دی چې په موږ باندې داسې حالات نشي راتلی ولې نشي راتلی ته د مسلمانانو حالات وګوره مخکینی لنډ وخت کې د برما حالات وګوره چې هلته مدارس ختم شو جماعتونه ختم شو ګیري ختم شوې د علماء کرامو د بزرګان دینو داسې قتل شو چې مخامخ به خلکو ته ودرول او ستنې به پکې منډلې په هغې به وجل یو مسلمان زنانه خور سره شلو دیرشو سلو کافرانو زناکاریانو ولې عام هغه زنانه به بربند کې او تیل به پرې واړول د مسلمانانو په مخ کې به وسوځول هغه د غیږ ماشومان به واغستل د مور او پلار په مخ کې به ورته حلال کې چاړه به ورته کې ټول دنیا مسلمانانو قتل ښه د برما حالت د ټول دنیا مسلمانانو قتل پاکستان هم قتلو سعودي عرب هم قتلو انډونیشیا هم قتلو ملیشیا هم قتلو ترکی هم قتلو ایران هم قتلو څونه ممالک چې دي د اسلامي ټولو خلکو دغه حالت قتل چام خبره ونشوه کولی څوک هم روچت نشول د دغه مسلمانانو په حق کې نو دا زما او ستا به ډېر غلط سوچي که سبا زما او پتا باندې دا حالت راغلو نو ما دپاره به دا نور مسلمانان روچت شي مسلمانان نن سبا ډېر بې حسه شوي دي ګوره ډېر بې حسه شوي دي مسلمانان بچیان عیاشۍ کې اخته دي لګیا دي بیروکریټ چې څونه دي په پاکستان کې بالخصوص هغه ټول په خپلو عیاشیانو کې ډوب دي که موږ ته پناه ملاویږي صرف اور صرف په خپل دین اسلام کې به ملاویږي په خپل پاک دین کې به ملاویږي ګینې اسې بچ کېدل ډېر ګران دي کله چې زما ستا کاروبار زما ستا معاملات زما ستا تعلقات زما ستا د غم او د خوشحالۍ پروګرامونه د اسلام په جامه کې شو نو انشاءالله دغه وخت په الله تعالی مو پتا باندې بیا نه راولي خو چې نه زه او ته مونځ کولی شو مونځ نه کوو زکات ورکولی شو او زکات د غفلت په وجه نه ورکو روجه نیولی شو او د غفلت په وجه روجه نشو نیولی نه نیسو شراب و نه ځان بچ کولی شو خو د شراب و نه ځان نه بچ کو په خپله سکو لګیا نو بیا به داسې حالات راځي چې بیا به ته ګیره ساتې خو ګیره به نشي ساتلی بیا به ته د شراب و نه ځان بچ کې خو شراب به در باندې په زور اسکلی کېږي او د دې مثال ترکی ته وګورئ ترکی کې څوک هم ګیره نشي ساتلی پابندي ده پرې د حضور علیه السلام دا لوی سنت ښایسته بهترین سنت هغه په مخ باندې نشي ساتلی
اسلامی ممالک باندې یادېږي، ملک باندې یادېږي، اسلامی ملک باندې. نو څو پورې چې مونږ خپل دین اسلام سره وفاداری نه ده کړې نو مونږ به رسوا یو ګورې، او داسې به الله تعالی رسوا کی چې زما ستا په خیال او تصور کې به هم نه ګورې. دا حالات زما ستاسو ټولو ته مخامخ دي. نن سبا زما ستا دا ځوانان چې وګورئ تاسو، په مخکې به صرف زنانو میک اپ کولو، زنانو به میک اپ کولو، سنگار به کولو. اوس هلکان هم میک اپ کوي لګیا دي چې کله د کور نه څه فنکشن دپاره، پروګرام دپاره دفتر ته روانګي کوي نو کور کې میک اپ وکړي د زنانو په شان. ولې؟ دې دپاره چې زما په فتنه کې څوک واچولی شي. حضور علیه السلام چې کله د معراج په شپه باندې لمکان ته تشریف وړلی و، په جهنم کې څه خلک وکتل چې د اور په کینچانو باندې هغوی نه چمړې کټ کېدې لګیا وي، او هغوی های سوران جوړ کړی و په دې جهنم کې. حضرت جبرائیل علیه السلام نه محبوب علیه السلام پوښتنه کوي، اے جبرائیل امینه دا کوم خلک دی چې د اور په کینچانو ته نه دا سرمن کټ کېږي لګیا دی؟ حضرت جبرائیل علیه السلام ورته فرمایل، اے د الله رسوله دا ستا د امت هغه خلک به وي چې د کور نه ځان ښایسته کوي، مزین کوي، دې دپاره چې زما په فتنه کې خلک واچولی شي. خلک به وایي انقلاب به راځي. انقلاب په داسې ځوانانو باندې ګورې هېڅ کله هم نشي راتلی چې د زنانو په شان بنو سنگار کوي. ګورې د زنانو په شان بنګړي اچوي هغوی، د زنانو په شان میکپونه کوي هغوی، د فلمونو په شان سټایلونه جوړوي. که یو هیرو والی واچوله دوستا زما د ځوان هلکم بیا په غوږ کې والی ګرځي. که یو هیرو په فلم کې یو د ویښتو سټایل جوړ کو نو زه او ته بیا په معاشره کې ګورو هغه زما ستا دا زوی رور بیا هغه سټایل کوي لګیا. که یو فلم کې هیرو رومال داسې تو کړی و د مرۍ نه نو بیا زه او تاسو یې په معاشره کې ګورو چې دا ځوانان ټول د مرۍ نه رومال ته وایي. که یو فلم کې هیرو ټوپۍ په سر کړي وي دا ټول ځوانان بیا په سرۍ لګیا وي. کوم سټایل د ګرځېدو چې د هیرو وي په فلم کې دا ټول ځوانان کوي لګیا وي. نو آیا د دې ځوانانو نه به زه او تاسو د انقلاب تمه کوو چې دغه ځوانان به انقلاب راولي؟ هېڅ چرې هم نشي راوستی. داسې ځوانان انقلاب نشي راوستی. ګورئ دی صرف دې ته اوزګار دي چې د فلمونو د هیروګانو سټایلونه وکړي. بس انقلاب هغه ځوانان راوستی شي چې د شپې به په مسلم باندې الله تعالی ته پراتو جړل وي، او دروازې به روجهدارو، تقوادارۍ کې به ګیرو. هغه ځوانان لکه حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زما په مخ مبارک باندې لا ګیره مبارک هم نه ورالی، او زه د احد په میدان کې حضور علیه السلام سره داسې جوخ ولاړم او جنګ مې کولو. هغه ځوانان انقلاب راوستی شي. یو داسې وخت په چې زما او ستا ځوان ته به خلکو وکتل، یهودو، نصوارو، عیسیانو، هندوانو به چې ورته وکتل مسلمانان کېدل به، چې د هغه یا په مخ مبارک کې به داسې یو ښایسته او بهترینه د اسلام رڼا پرته وه، د الله نور به پکې پروت و چې د هغوی مخ ته به خلکو کته نو کلمه به یې ویله مسلمانان کېدل به. لکه خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه زندګۍ ته وګوره، یکې تنها راغلو، یوازې اکی هندوستان ته رالو، ټول کفرستان، صرف یو مسلمان رالو. یو مسلمان رالو، ګوره د هندوستان نقشه بدله کړه. هغه یو مسلمان څونه کار وکړو،
د هغې مخ مبارک ته به چې چا کتل غیر اختیاري کلمه به ویل. دا غلپنجو بابا رحمت الله علیه زندګۍ ته وګورئ، د هغې مخ مبارک کې الله تعالی څونه الله خپل نور ایښلی چې د هغې مخ مبارک ته به چا کته بې اختیاره کلمې به ویل. یو وخت داسې و چې زما او ستا مشرانو داسې تقواداري پرهیزګاري کړې وه چې د هغې مخ کتو سره به خلک مسلمانان کېدل. اوس زما او ستا داسې حال شو چې هغه یهود نسوارا زما او ستا مسلمانۍ ته چې ګورو نو هغې توبې وباسي لګیا دي. دا ټول د غفلت کارونه دي چې مو تاسو کې پراته دي. نن سبا دا ځوانان حضور علیه الصلاۃ والسلام د بهترین سنتو سره کمې کمې لوبې لکۍ لګیا دي، کمې کمې لوبې نه کوي، تاسو ته او ما ته ښه ښکاري لګیا دي. آیا د حضور علیه الصلاۃ والسلام په چهره مبارکه کې څه کمی دی؟ د حضور علیه الصلاۃ والسلام چهره مبارکه کې څه کمی دی چې تا د یهودو نسوارو د انګریزانو په شان شکل ځان له جوړ کړو؟ د حضور علیه الصلاۃ والسلام د چهره مبارکې دیدار لپاره به خو حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام د سدرة المنتهی نه راتلو، د فرشتو به ورته قطار جوړو چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام دیدار وکړو. صحابه کرام به چې کله اوږي شو هغه چهره مبارکه کې خدا سے الله تعالی یو لذت او خوند خلو چې صحابه کرامو به د حضور علیه الصلاۃ والسلام چهره مبارکه ته د لوږې په حالت کې وکتل، د هغې د صحابه کرامو لوږه به ختمه شوله. داسې بهترینه چهره مبارکه، هغه چهره زما او ستا د ځوان خوښه نه شوله، د انګریزانو چهره یې اختیاره کړه. بعضې ځوانان پکې لاوی چې موږ ته رشته بیا نه میلاویږي، چې ګیره وساتو رشته راته نه میلاویږي، څوک لور خور راله بیا نه راکوي. د خدای انصاف داره د ګیرو والا سره خدا جنت حور محبت کوي لګیا دي. کم یو د ګیرو والا سړی د واده نه پاتې شوی دی؟ کم یو د ګیرو والا انسان د واده نه پاتې شوی دی؟ تاسو په دې معاشره کې وګورئ، تاله خو په کینچۍ وهلو کې په بلیډ وهلو کې مزه درکوي، خو حضور علیه الصلاۃ والسلام د مخ مبارک واړول بیا بس. حضور علیه الصلاۃ والسلام د مخ مبارک واړول بیا بسی، بیا به سم درته هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام چې د احد په میدان کې ستا دپاره خپل غاښونه مبارک شهیدان کړل، هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې د طائف په میدان کې ستا او زما دپاره لهو لهان شو، هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې د شپو شپو نیمو نیمو شپو کې به زما ستا دپاره جړېدلو، اللهم امتی امتی، دغه نارې به یې لګولې. او نن ما ته او تاسو ته د هغه چهره مبارکه د هغه لباس خوښ نه شو، د هغه لباس د هغه د چهرې مبارکې طرز زما ستا د ځوان خوښ نه شو، هغه د انګریزانو چهرې موږ اختیار کړې. دونه غفلت، دونه غفلت. زویما یو سپي ته الله تعالی زبان ورکي، سپي ته، نو هغه به هم د انګریزانو په لباس باندې لعنت ووایي چې لعنت دې وي په داسې لباس باندې چې د دوی په لاره ملا څوک ځي. او کوم چې ګیره خلق ساتي د هغې صفتونه په اسمانونو کې کېږي. حدیث مبارک کې راځي فرشتې نارې لګوي، سبحان من زین الرجال باللحا، سبحان من زین الرجال باللحا. وی پاک دی هغه ذات، پاک دی هغه ذات چې انسان ته یعنی دې سړي ته په ګیره سره زینت ورکو، خستوالی ورکو. نو دا ګیرې والا صفتونه په اسمانونو باندې کېږي لګیا دي. یو قوم چې کامیابیږي دی په درې خبرو باندې کامیابیږي. ګوره په درې خبرو،
یو غیرت، یو ایمان او یو عقل. دا درې څیزونه چې چا کې موجود وي دی به کامیاب وي. کوم قوم کې چې موجود وي غیرت، ایمان او عقل. نن سبا که موږ د خپل پاکستانی قوم ته وګورو نه موږ کې غیرت شته دی، نه را کې ایمان شته دی او نه را کې عقل شته. لرې به نوځو لنډ وخت کې چې د 2006 نه زموږ د ملک کې کوم حالات شروع شوي وو، الله دې هغه شان حالات بیا نه راوړي چې ځای په ځای دماکې، ځای په ځای وینې تویدل، هر څوک به خپل سودا لاړو واپس په مړ راله. څونه خویندې میندې وجړېدې، څونه خوریانې زما ستا کونډې شوې. خو په هغه وخت کې په دې موبایلو کې به خلکو ډرامې کتې، په هغه وخت کې به هم خلکو دا ګنده ویډیوګانې کتې، په هغه وخت کې به هم خلکو ګانې اورېدې، په هغه وخت کې هم خلک د فحاشۍ په عمل کې مصروفه، په هغه وخت کې هم خلک په ګډا کې مصروفه. لا بعضې پکې وایي چې حضور علیه الصلاة والسلام چې کوم د غزوه هند پیشنګویي کړې ده، وایي دې نه مراد د پاکستان او د افغانستان مسلمانان اخیستي. بالکل حضور علیه الصلاة والسلام په احادیثو مبارکانو کې دې علاقې ته اشاره کړې ده، هغې نه موږ انکار نه کوو. خو لکه چې دا نن سبا کوم ځوانان دي، زه خو یم چې دې نه مشکله ده چې داسې د غزوه هند هغه آثار راښکاره شي. هغه غزوه هند دپاره به الله تعالی هغه خلک پیدا کوي چې هغوی خو حرام نه خوري که نه. غزوه هند دپاره به الله تعالی هغه خلک پیدا کوي چې دروغ خو نه وایي که نه. غزوه هند دپاره به الله تعالی هغه خلک پیدا کوي چې د هغوی په مخونو مبارکو باندې ښایسته بهترینې ګیرې وي. غزوه هند دپاره به الله تعالی هغه خلک پیدا کوي چې د هغوی بچي په ویډیوګانو کې خو ګډېږي نه که نه. دا غزوه هند دپاره به الله تعالی هغه خلک پیدا کوي چې د هغوی لوریانې خویندې میندې به حیادارې پرداداره وي. د غزوه هند دپاره به الله تعالی هغه خلک پیدا کوي چې د هغوی زندګۍ به د حضور علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې اخیسته وي. ته هم لا وایې چې زه به غزوه هند کوم، ستا عمل ته وګوره. اصل کې یهود، نصوارا، هندوان بې غیرته نه دي. مونږه مسلمان قوم بې غیرته شوي چې د هغوی لاره مونږ اختیار کړې ده، لګیا یو د هغوی پسې روان یو. د خپل آقا او مولا د حضور علیه الصلاة والسلام هغه لاره مو تاسو پرېښودې. اوس محرم الحرام رالو، زه به هم د حضرت امام حسین صاحب رضی الله تعالی عنه مبارک صفت کوم، تب هم کې بل هم کوي، هر ملا به په منبر باندې کوي، هر مسلمان رور به د امام حسین صاحب رضی الله تعالی عنه د شهادت واقع بیانوي. خو په دې کشمیر کې وګوره څه حال دی، دې کشمیر کې څه حال دی. که پاکستان کې په یو ښار باندې داسې حال رالو نو بیا به موتانه د کوفي مسلمانان جوړي ګوره، بیا به د کورونو نه نه روځو او په خوله باندې د امام حسین صاحب رضی الله تعالی عنه نارې ولګیا یو. زما ستا قول او فعل کې چې کوم دی تضاد دی. مونږ لنډ وخت کې د طالبانو مثال ورکو چې افغانستان کې طالبان کامیاب شو. 6 کاله داسې حکومت وکړو که چانه به سحر 10 روپۍ لړه شوي، ماښام پورې به هغه 10 روپۍ په خپل ځای پرتې وي. اذان به چې څنګه وشو بازارونه به بند، جماعت کې به خلک موجود وو. زنانه به چا په بې حجابه نه لیدې، بې پردګۍ کې به چا زنانه نه لیدې، په بازارونو کې به زنانه نه وي. تاسې بهترین حکومت ولې طالبانو راوستی؟ هغوی کې ایمان و، هغوی کې غیرت پروت و، هغوی کې عقل پروت و،
آی کې توکل پروتو، آی کې د اسلام جذبه پرته وه. د هغوی په مخونو باندې د حضور علیه الصلاة والسلام د ښایسته سنت و. د هغوی بچیانې په ټیک ټاک باندې نه ګډېدې، ویډیوګانې نه جوړولې. د هغوی بچي په ټیک ټاک باندې ډایلاګ به نه ویلې. د هغوی بچو به ډانسونه نه کول. د هغوی بچو به فلمونو او د ډرامو په شان شکلونه نه جوړول. هغه پاک خلک چې ځکه تېنه الله تعالی داسې بهترین کار په دې فتنې په دور کې واغوستلو چې یهود نصوارا د اسلام دشمنان اوسه پورې ګوته په خوله دي د طالبانو ته. هغه امریکا چې سوپر پاور یادېږي هغه لګیا ده اوس دلته ګوډې خښې کړي چې بس ته زه طالبانو سره نشم کولی. ولې؟ طالبانو کې د اسلام جذبه پرته ده، ایمانی قوت پکې پروت دی، غیرت پکې پروت دی. زما او ستا د ځوان نه نن سبا دا غیرت وباسلی کېږي لګیا دی. هغه د فحاشۍ په ذریعه دی، که د ډرامو په ذریعه دی، که د موبایلو په ذریعه دی، هر رنګه طریقې باندې زما او ستا دا را روان نسل دا په غفلت کې اچولی شوی دی. کشمیر والا ډیر سادهګان خلک دی چې د پاکستان د قوم د لاتمه کوي چې موږ له به هغوی راځي او موږ سره به امداد کوي. زما او ستا په تعلیمي حال ته وګورئ، تعلیمي ماحول ته وګورئ. کالجونو یونیورسټیانو کې څه کېږي؟ نن سبا یونیورسټیانې د فحاشۍ اډه ده، کالجونه د فحاشۍ اډې دي، د عشق او د معشوقي اډې دي. زما او ستا د ځوان د ماډرنزم په نوم باندې د اسلام کوم مذاق وړو، کمې نخرې د اسلام سره ونه کړي. نن سبا زه تاسو داسې په غفلت کې پراته. اوس هم د یونیورسټۍ ته لاړ شي، د زنانو به داسې لباس وګوري چې وایي چې بس سترګې دې وتړم، داسې ټایټ لباس بیا اچولی وي، داسې لباس بیا اچولی چې ټولې به پکې ښکاري. دا به هم د چا لور وي که نه، دا به هم د چا خور وي. خو نه پلار کې دا حیا شته چې د لور ته وایي چې لورې دا تا څه لباس اچولی دی، نه رور کې حیا شته چې خورې دا ته لباس کوم اچوي. نن سبا په یونیورسټو کې کالجونو کې هلکان فخر کوي چې زما ګرل فرینډ شته دی، زما هم یو جنۍ ملګري شته. جنکۍ فخر کوي چې زما بوای فرینډ شته دی، په فخر باندې لګیا دي دا کارونه کوي. چرس، سیګرټ، د آیس نشه یو فیشن جوړ شوی دی په دې کالجونو کې. زما ستا د تعلیمي ماحول کې دی قوم نه به هم ته بیا سبا تمه کوي چې دا به انقلاب راولي، خورې به انقلاب راولي. دا قوم زما او ستا په سکولونو کې څه حال شو؟ د اسلامیات پیریډونه رو کمیږي، هغې لپاره د میوزک پیریډ راولي لګیا دی چې زما او ستا دا ماشوم د 13 14 15 سال په عمر کې د سکول نه فارغېږي نو دی به د ده نه به بل غټ ګمراه نه وي. د ده په خمیر کې به هغه ګانه بجانه شامله شوي، یا به د زینب په شان کیسونه معاشره کې خامخا راځي. بیا به موته صرف افسوس کوو چې اوهو د معاشره کې څه حال شو. که اوس زه تاسو ټول پاسو د بازار کې وګرځو، اکثریت دکانونو کې به فلم لګېدلی، اکثریت دکانونو کې به ګانې لګېدلې وي، اکثریت دکانونو کې به ډرامې لګېدلې. که بیا لږ مخکې لاړ شو اډې طرف ته، اکثریت ګاړو کې به ګانې لګېدلې وي، اکثریت ګاړو کې به ځان دپاره ډریورانو د فلم بندوبست کړی وي. دا ولې؟ غفلت دی، غفلت کې موتا پراته یو او دونه غفلت کې لاړو موتا چې زما او ستا هغه نعتونه به چې ویلی کېدل، ښایسته بهترین نعتونه به چې هغې سره به خلکو جړل.
هغه ښایسته حمدونه د الله صفتونه چې د خلقو د سترګو نه به سره اوښکې روانې دي، هغه د اولیاو د صحابو منقبتونه چې د خلقو په زړه کې به هغې سره مینه محبت زیات شو، هغې سره میوزیک شروع شو، میوزیک په سره شروع شو. داسې هغه مونږ وشرمېدو چې د هغه د حضور علیه الصلاة والسلام ښایسته صفاتو سره او حمدونو سره منقبتونو سره هغه د اولیاو نیکانو پاکانو مو ته میوزیک شروع. پاکستانی قوم تاسو به وایئ چې نن دی څه وایي ګډې وډې وایي لګیا دی، خو حقیقت وایو، حقیقت وایو چې زم دا ځان دپاره ووایم تاسو دپاره ووایم. او دې دوران کې د حضرت عبدالرحمن بابا رحمت الله تعالی علیه هغه شعر را مخکې شي انسان ته. هغه فرمایي یو شعر کې چې د دنیا اور پرېږده چې بلیږي، د اور د خپله سره مړ کا ای رحمانه، د دنیا اورونه پرېږده چې بلیږي، ځان بچ کوي، بس د ایمان یوسئ، د ایمان یوسئ، د ایمان حفاظت وکوئ. بس زه او تاسو باچایان یادو چې دا حرام خور دي، غټ غټ افسران یادو چې دا حرام خور دي. زه خو وایم د لیړې نه واخله چې دا لیړه کې چې کوم فروټ خرڅوي د ده نه واله تر وزیر اعظم پورې ټولو حرام خور دي، خو هر څوک په خپل لیول کې لګیا دي. ګورئ هر څوک په خپل لیول کې لګیا دي. هغه د خپل سطح باندې حرام کوي لګیا دی، دکاندار په خپله سطح باندې حرام کوي، ډرایور په خپله سطح باندې حرام کوي، افسر په خپله سطح باندې، وزیر اعظم په خپله سطح باندې، هر څوک حرام کوي لګیا دی. د دین اسلام طرف ته زما او ستا توجه ولې نه راځي؟ ولې نه راځي؟ زما او ستا په خېټه کې حرام پراته دي، زما او ستا په خېټه کې حرام پراته دي. که مولیانو باندې راشو، مولیان صاحبان د جمعې بیانات کوي، قرآن و حدیث بیانوي، خو د مخلوق د اصلاح ډیر علماء سره سوچ و فکر نشته. که دیوبند علما دي، که د بریل علما دي، که وهابیان دي، که پنجپیریان دي، که هر مکتبه فکر واله دي، قرآن دې دپاره خلکو ته ښایي چې ګورې زما دلیل په دې معنی دی، زما دلیل په دې معنی دی. دا نه چېره د دې سړي عقیدي اصلاح سره سره د ده عملي اسلام پکار ده، عملي اصلاح هم د ده وکړم. شیعاګان اوس به د محرم الحرام کې ماتمي جلوسونه کوي لګیا دي، هغه دې دپاره قرآن خلکو ته وړاندې کوي او د قرآن نه ثابتوي دا ماتم، هغه هم د قرآن نه دا ماتم ثابتوي لګیا دي. که دې دور کې ریمنډیان تبلیغیان واخلي، هغه هم داسې روزې او دا چیلې او دا شبي جمعې د قرآن نه ثابتوي لګیا دي. که زنانه واخلي، هغه قرآن دې دپاره رالي چې سړو ته وایي چې خپل سترګې ټیټې ساتئ. موږ به حیا نه کوو، موږ به بربنډې ګرځو، خو تاسو به سترګې ټیټې ساتئ. که سړي قرآن رالي نو دې دپاره رالي چې زنانو ته وایي چې صرف تاسو به حیا کوئ، موږ به حیا نه کوو. ډېر عوام پکې قرآن صرف دې دپاره رالي چې زما کاروبار بند دی چې کاروبار مې کولو شي، زما بچی به دمله دي چې بچی مې نیکمله شي، زما دا رکاوټ ته بندش مې چې دا مې ختم شي، صرف د وظیفو دپاره. بوتا د قرآن صرف د لور واده پورې خاص کو چې په سر ورته کیدو چې بچې دا والا د دې قرآن عظیم الشان سایه د پتا ماندي، خو عمل پې ګورې ونه کې. هغه قرآن چې زما استاد د لور سره د خاوند کور ته لاړ شي، ډېرې کمې زنانه وي چې دا قرآن بیا وروسته کلو کي او ویې وایي ټول عمر هغه قرآن هماغه شان پروت وي المارۍ کې بیا
پاکستان کې که تاسو اوس وګورو ټولو نه زیات تبلیغ په پاکستان کې کیږي او بل طرف ته وګورو ټولو نه زیات کرپشن او حرام خوري هم پاکستان کې کیږي د حیرانۍ خبره ده ګورئ ټولو نه زیات د اسلامي عروج او اشاعت په پاکستان کې کیږي او که بل طرف ته زه تاسو وګورو نو دروغ کرپشن حرام خوري دا ټولو نه زیات په پاکستان کې کیږي تاسو د لنډ وخت کې وګورئ په ختم نبوت باندې څونه حملې وشو زما ستا دا را روان نسل دا بچي د تباه کولو دپاره عجیبه عجیبه منصوبې جوړېږي د څلورم د کتاب نه ما پخپله زه پخپله استاذ یم د مخکینی کال کتاب او د اوسنی چې کوم د څلورم کتاب دی او هغې کتاب کې د ځمکې اسمان فرق هغه د حضور علیه السلام د ختم نبوت چې کومې جملې وي هغه ټولې ووتلې وي ولې چې دا را روان نسل ټول قادیانیان شي د اسلام نه خارج شي او کوم خلق چې د ختم نبوت د عزت دپاره په سړکونو باندې راووته ای خلکو سره څوک ستا دی پاکستانی حکومت ای خلکو سره څوک آیا صرف د هغه خلکو دا ذمہواري وه چې په سړکونو دروځي د حضور علیه السلام صرف د هغې پیغمبر و زما ستا پیغمبر نو ما تا خو په پوله په پټي په خور په لور په ځمکه جګړه کوو په هغې غیرت کوو آیا حضور علیه السلام د دې حقدار نه دی چې په هغې باندې مو تاسو غیرت وکړو که نور سم نه شو کولی په دې سړکونو خو چې هغې سره راغلتی وي چې هغې سره هم خو دا ډله مضبوطه کړی وی چې مونږ هم تاسو سره یو مونږ هم دا خپل ځانونه قرباني کوو چند خلق روته په لاهور کې په پېښور کې په مردان کې نور علاقو کې هغه خلکو باندې څوک لاټي چارج لنډ وخت کې آسیه ملعونه تاسو ګورئ چې د حضور علیه السلام په شان اقدس کې کله هغې ګستاخي وکړه د قرآن عظیم الشان په حق کې هغې کلم ګستاخي وکړه ستا حکومت هغه څونه په عزت سره رخصت کا او یو عاشق صادق راپاسي چې د حضور علیه السلام د ناموس باندې چې کوم دا قانون جوړ شوی دی د هغې حفاظت دپاره پیراداري کوي هغه سره څوک ستا د حکومت چې هغه د حضور علیه السلام په عزت باندې داسې ځان ورکو چې نه د خپل بچو پروا وکړه نه د خپل نوکرۍ پروا وکړه نه د خپل بیبي پروا وکړه نه د خپل مور او د پلار پروا وکړه او یو گورنر واصل بالجهنم چې آیا ته د حضور علیه السلام په عزت باندې چې کوم قانون جوړ شوی دی آیا دا کالا قانون دی هغه عاشق صادق سره ستا حکومت څوک په تختیدار باندې زوړند د دې په مقابله کې چې وګورئ ریمنډ ډیوس دا ټول اوسنۍ خبرې دي چې یو انګریزو د امریکې نه راغلی و څونه دماکې په افغانستان کې هغو کې څونه کارویانې په دې پاکستان کې هغو کې افغانستان کې هغه څونه کارویانې وکړي څونه په سونو خلک هغه مړه کړل شهیدان یې کړل ستا حکومت څوک هغه ډېر په عزت سره خپل ملک ته ولېږل آیا ته به دې حکومت نه تمې کې چې دی به زما په سر باندې لاس کیږدي آیا به ته به د دې وخت نه د دې وخت د مسلمان نه دا تمې کې چې دا مسلمان به زما په سر باندې لاس کیږدي هیڅ شریم نه هیڅ شریم نه زما او ستاسو دپاره یو د پناه ځای دی بس یو د پناه ځای دی هغه دین اسلام دین اسلام زما او ستاسو د پناه ځای دی که نن او زه تاسو فیصله وکړو په صحیح معنو کې چې یاره زه به د الله او د رسول په دین باندې کلک عمل
کو خوشحالي وي هغه به د الله او د رسول د قانون په طریقه باندې، که غم مې وي هغه هم د اسلام په طریقه، که ژوند مې دی د اسلام په طریقه، که پروګرامونه مې دي د اسلام په طریقه، د زندګۍ هره لمحه به د حضور علیه الصلاۃ والسلام په تابعدارۍ کې تېرو، خپل آقا او حضور علیه الصلاۃ والسلام سره به وفاداري کو. تو ګوره چې ستا ته د زندګۍ کې څومره سکون ملاویږي، ستا ته څومره لذت ایمانی ملاویږي. کیدای شي دا خبرې بیا خلک عمرې ډېرې زما ده، بعضې خبرې به کیدای شي په ډېرو خلکو باندې بدې لګېدلې وي چې د دې څه ګډې وډې وی لګیا دی، خو نه دا حقیقت دی. دا به په هغه چا باندې ښه لګي چې د چا په خېټه کې حرام نه وي، دا به په هغه چا باندې ښه لګي چې د چا په سترګو کې خواهشات و نشه نه وي پرته، د چا زړه ګنده نه وي، د چا غوږونه د ګانو په غلازت باندې ګنده شوي نه وي، د چا چې د زړه کاسه د مازغو کاسه پاکه وي. دا د هغه دپاره ډېره د عبرت خبرې دي، زما دپاره تاسو دپاره. نو انسان به بیداریږي څنګه؟ اوس د بیدارۍ طرف ته به راشو. د دې دپاره یو اسانه طریقه دا ده چې زه او تاسو د دنیا او د آخرت د دواړو جایزه دې واخلو. آیا زما په زندګۍ کې د هر کار ترجیح څه دپاره وي؟ دنیا دپاره ده که آخرت دپاره ده؟ زه او تاسو چې کوم کار کوو، کوم کار شروع کوو، نو آیا زما ترجیح څه دپاره وي؟ چې د دنیا عزت دې راته میلو شي، ښه سړی دې راته خلک ووایي، زما د یو مرتبه وي، زما د یو منصب وي، که نه زما او ستا دا خیال وي چې زما آخرت دې پې ښه شي؟ که زما خیال وي چې زما ته د دنیا ښه شي، منزلت دې راته میلو شي، منصب دې راته میلو شي، زما د یو عزت وي، نو زه او تاسو په غفلت کې پراته یو. او نه که زما او ستاسو خیال وي آخرت دپاره چې آخرت کې رانه الله خوشحاله وي. خپل آقا مولا حضور علیه الصلاۃ والسلام ته پر ورځ د محشر شرمنده نه یم. نو زه او تاسو الحمدلله بیا د غفلت نه بیدار یو. دا دنیا ګورې عارضي ده، دې کې په تاسو باندې په ما باندې مصیبتونه هم راځي، امتحانات به هم راځي. څنګه چې دا دنیا عارضي ده داسې د دې دا مصیبتونه هم عارضي دي. ګورئ دا به همیشه نه وي، دا مصیبتونه ما په تاسو باندې وروسته یو ډېر ښایسته ژوند را روان دی، هغې دپاره تیاری کول پکار دی. دارالعمل دی دا دنیا، د عمل ځای دی. نو زه او تاسو کو دغه دنیا د آخرت تابعداره کړه، نو دا دنیا ما تاسو دپاره ډېره زیاته بیا ښه ده. حضرت عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه فرمایي که نه ښه ده ښه ده دا دنیا چې توښه ده د عقبه. دې دنیا کې ته د آخرت دپاره ډېر اشیا تیارولی شي، ډېر کار کولی شي. وروستو به کمزور شو، بوډاګان به شو، بیا به نه په ولاړه مسکولی شو، نه به جومات ته راتلی شو. اوس زه تاسو ډېر څیزونه کولی شو د ځان دپاره. نو مو پکار دي مو تاسو له چې د غفلت نه بیدار شو. د غفلت نه د بیدارۍ دپاره زموږ په دې جسم کې یو ټوکړه ده چې هغه بیداره وي، نو زما او ستاسو وجود به ټول ټیک ټاک وي، ټول وجود د هغې تابعدار دی. دا زړه صدر دی او دا مازغه وزیر اعظم دی. ګورئ دا دواړه یو بل سره مشوره کوي او زه تاسو ته هغه حکم درکوي او بیا زموږ مخکې هغه عمل کوو لګیا یو. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الا وان فی الجسد مضغة، خبردار په دې جسم کې یو ټوکړه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله، کله چې دې جسم کې دغه ټوکړه ټیک وه نو ټول جسم به ټیک ټاک وي، دی به غلط کار نه کوي.
وإذا فسد الجسد كله کداغه ټوکړه خراب وا نو ټول وجود به بیا خراب وي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الا خبردار وهي قلب اغزړه دې زړه زما استاد زړه ټیک شو زما استاد لاسونه سترګې غوږونه د بدن هر اندام به ټیک شي دا خوله به ټیکه چلیږي دی به بیا چېرته غلطه خبره د خولې نه ونه باسي خو دا زړه به څنګه ژوندی کېږي دا به په توبې باندې ژوندی کېږي په حقیقي معنو کې چې زه او تاسو صحیح توبه الله تعالی طرف ته وباسو او کوم ګناهونه خطایانې چې مو تاسو نه شوي دي هغه پرېږدو. ګوره چې څنګه د ګناه د وجې زما ستا په زړه باندې توروالی راځي داسې د نیک عمل په وجه باندې زما ستا زړه ته نور هم ګورې راځي. دا خبره هم یاده ساتئ. او یو وخت داسې راشي چې ته نیک عمل کې ستا دا زړه کلوش شرح صدر ستا وشي شرح صدر چې ستا وشي تا ته بیا حقیقت ښکاره شي نو د غفلت نه د بیدارۍ دپاره د زړه ټیکوالی پکار دی. او ړومبی شرط موږ ویلو چې 3 شرایط به وایو غفلت نه چې انسان بیداریږي په څه سبب بیداریږي هغې دپاره ړومبی شرط دا دی چې انسان په هر حال کې د الله تعالی شکر دی ادا کوي. په هر حال کې دی د الله تعالی شکر ادا کوي. عام طور باندې د انسان په زندګۍ کې 2 حالت وي یا به دی بیمار وي یا به روغ وي یا به دی خوشحاله وي یا به دی خفه وي. په هر حالت کې به دی د الله تعالی شکر ادا کوي. ګورئ او د هغه نعمتونو طرف ته به خیال کوي چې د پیدایش نه واله تر بوډاوالي پورې یا د ځوانۍ پورې الله تعالی نه دنو غوستي او الله تعالی ولا ورکړي دي. الله تعالی نه دنو غوستي او الله تعالی ولا ورکړي دي. په هغه نعمتونو به شکر وباسي او ځان سره به دا خیال کوي چې یا الله شکر دی ټیک دا مخکې را مانې خوشحالي وه اوس را مانې غم رالی دی په دې غم کې یا الله ستا شکر وباسه. یا رب العالمین مخکې دې راله 40 کاله 80 کاله 50 کاله صحت را کړ اوس دې را باندې بیماري راوستې ده دې باندې زه راضي یم. یا الله مخکې ما سره ډېر مال حال و دولت و ډېر مې دا راحت او د خوشحالۍ ژوند تېر کړی دی اوس کې دې را باندې تنګدستي راوستې یا الله بس ته پرې رانه راضي زه پرې خوشحاله یم. مخکې یا الله زما باندې بهترینه ځواني وه چې په لاره به روان ومه زما لاره به را باندې ښایسته ښکارېده اوس بوډاوالی رالی دی کمزوری شوم یا الله ته رانه په دې حالت کې خوشحاله زه خوشحاله یم. په هر حال کې چې انسان د الله تعالی شکریه ادا کړي نو دې سره سره به د ده نه عیبونه لرې شي د ده باطن به دې سره څه کېږي مضبوطېږي لګیا به ناشکري الفاظ به د ده په خوله باندې هېڅ چریم بیا را نشي. ځکه خو الله فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے زما بندګانو که تاسو زما نعمتونه شمارل شروع کوئ نو اوبه نه شمارلی شئ. د پیدایش نه واله تر بوډاوالي پورې ما په تاسو کوم نعمتونه خپل اخرول کوم نعمتونه مې در باندې اخرول. دویم شرط دی دویم شرط 3 مرحلې دي بیا اوس انسان خو شکرګزاره بنده د الله تعالی جوړ شو دا د غفلت نه د بیدارېدو طریقه ده چې ړومبی به د الله تعالی شکریه ادا کول شروع کړي په هر حال کې که تا باندې سم وي. دویم خپل ماضي به ځان ته یادې ماضي رستونی ژوند کې چې تا نه کومې نافرمانیانې شوي دي
کومې کوتاهیانې تا نه شوي دي هغې باندې به نظر ساتې. یا الله تا خو په ما انګنت نعمتونه دا تا خو یا الله په ما باندې د بېشماره نعمتونو باران کړی دی، او یا الله د هغې په بدل کې چې کوم فرایض دي، واجبات دي، سنت طریقې دي، کوم نیک اعمال دي، هغه خو ما وړو پوره کړي نه دي. نو خپلو کوتاهیانو ته به په زړه کې ځای ورکړي. نو دې سره سره به چې کوم دی ته د الله تعالی اطاعت طرف ته ډېر زیات متوجه شي. که رستني ژوند کې تاسو نیک اعمال هم کړي دي، حج دې کړی دی، عمره دې کړې ده، جومات دې جوړ کړی دی، مدرسه دې جوړه کړې ده، چا سره دې ښېګړې کړي دي، هغه به ځان ته نه یادې، هغه به ځان ته نه یادې. ته به خپل نظر په اعمال سیئه په بد اعمالو باندې ساتي. چې ته په بد اعمالو باندې نظر وساتې نو ستا په زړه کې به شرمندګي وي، بیا ندامت به وي، ملامتیا به وي، او ستا په زړه کې به عاجزي وي، انکساري به وي. خپل مولا طرف ته به په صحیح معنو کې رجوع کوي بیا. او چې نه تا ته خپلې نیکیانې یادېږي نو بیا به هېڅ چریم ته خپل مولا ته په صحیح معنو کې رجوع ونه کړی شي. نو خپل نافرمانیانې چې کوم ماضي حالت کې مو تاسو نه شوي دي هغه به نه هېرو. دویم مرحله پکې دا ده چې مو تاسو نه کوم نافرمانیانې شوي دي د الله په گرفت باندې د الله په نیولو باندې به یقین ساتو. یا الله ما نه خو ډېرې نافرمانیانې شوي دي، ما نه حرام کارونه شوي دي، ما نه بدعملي شوې ده، ما نه خلکو ته نقصان رسېدلی دی، یا الله ما نه خلکو ته درد رسېدلی دی، یا الله ما نه دا فلانکې کار شوی دی، فلانکې کار شوی دی، یا الله تا ما نه انتقام هم اخیستی شو، تا ما له سزا هم راکړی شوه، راکولی شوه، خو یا الله تا ما ته صبر کړی دی، تا ما له عذاب نه دی راکړی. نو د الله په انتقام باندې به یقین کړي چې ما نه الله تعالی د دې انتقام بدله اخیستلی شوه، خو الله په ما رحم وکړو. والله عزیز ذو انتقام، الله تعالی غالب او انتقام والا دی. او خپل زړه به او دماغ به هغه د محشر ورځې ته حاضرې چې یو ورځ راتلونکې ده، یو ورځ راتلونکې ده چې هلته به د ذرې ذرې حساب کېږي. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، هغه څوک چې د ذرې برابر نیک عمل کړی دی په ورځ د محشر به وګوري هلته. ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره، او هغه چې د ذرې برابر بدي هم کړې ده، ګناه کړې ده، هغه هم په ورځ د محشر ګورئ. نو د ذرې برابر به حساب کتاب کېږي. درېیمه مرحله به پکې څه کې چې تدارک به څنګه کې د نورو غلطو کارونو نه ځان به څنګه بچ کې. په دغه صورت کې به خپل ځان الله تعالی رحمت ته او فضل ته وسپاري. بس خپل ځان به د الله رحمتونو ته او مغفرت طرف ته او فضل طرف ته به وسپاري. یا الله زه خو هېڅ هم نه یم، زما ټول اعمال بې وزنه دي، زما ټول اعمال بې وزنه دي، زما خو عمل هم داسې عمل دی چې هغه هم د ریا نه ډک دی، کمزوری دی، د هر څه نه کمزوری یم. ځکه خو د اولیا نیکان پاکان خلق د خپل عبادت هم د الله په حضور کې ګناه ګڼي. د خپل عبادتونه نیکان پاکان اولیا خلق د الله په دربار کې ګناه ګڼي. ګناه تاسو وایئ چې عبادت څنګه ګناه ګڼي؟ اولیا نیکان پاکان خلق په دې نسبت سره په دې خیال باندې ګناه ګڼي چې یا الله زما دا ژبه ستا د حمد او د ثنا کما حقه قابله نه وه او قابله نه ده. زه څه شی یم چې ستا په دې صفتونه په دې ژبه باندې وکړم؟
زما دا تندې د دې قابل نو چې تا ته ولګو، زما دا اندامونه د دې قابل نو چې ستا بندګي وکړي. یا الله ستا بندګي چې څنګه پکار ده هغه شان بندګي مونږ نشو کولی. یا الله مونږ ستا د رحمت طرف ته رجوع کوو، ستا فضل طرف ته رجوع کوو. یا الله مونږ د خپل فضل او د رحمت په صادر کې اونغاړه. دا به تصور پیدا کې. او اخري شرط په دا کې چې د الله تعالی د نعمتونو په مقابله کې د خپلو کوتاهیانو جایزه باخلي چې ما رستنی ژوند کې څونه نقصان کړی دی، ما رستنی ژوند کې څونه نقصان کړی دی، او را روان ژوند کې به ځان له څه کومه. لکه قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي والعصر، الله تعالی فرمایي چې زما دی په زمانه باندې قسم دی، ان الانسان لفی خسر، بېشکه هر انسان دا په خساره کې دی، هر انسان په خساره کې دی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ها خلق چې ایمان یې وروړی دی او عمل یې کړی دی نیک، دا خلق په خساره کې نه دي. نو دغه انسان په خپل رستونی ژوند ته خیال وکړي چې ما د رستونی ژوند کې څونه فایده او څونه نقصان کړی دی، څونه نقصان مې ځان دپاره کړی دی. نو د دې محاسبې سره به چې دا نقصان دی ځان ته رامخکې کي، نو دی به په صحیح معنو کې ځان د فرایضو ته متوجه کی، واجباتو طرف ته به ځان متوجه کی، سنتو طرف ته به ځان متوجه کی، مستحباتو طرف ته به ځان متوجه کی. هغه فرایض که هر لحاظ سره وي، که د اولاد فرایض دي دی به په صحیح طریقې سره پوره کوي، که د خرید او فروخت فرایض دي دی به هغه په صحیح طریقې سره پوره کوي، که دا ګاونډیانو فرایض دي دی به هغه په صحیح طریقې سره پوره کوي، که لین دین فرایض دي هغه به دی په صحیح طریقې سره پوره کوي، که د معاملاتو فرایض دي دی به هغه په صحیح طریقې سره پوره کوي. هر لحاظ سره که د حقوق العباد په حق کې کوم فرایض دي او د حقوق الله په حق کې کوم فرایض دي دی به په هغې باندې منګولې خښوي. الله به د ده د را روان ژوند ټیکېږي. بیا دویم په سنت باندې به دی هم منګولې خښوي چې په ورځ د محشر خپل قوم والا حضور علیه الصلاۃ والسلام ته چېرته شرمنده نشم. او په نوافلو باندې په مستحباتو باندې به کوشش کوي چې دی همیشواله اختیار کړي چې د الله د رضا دولت دته حاصل شي. نو کله چې دغه انسان رستونی ژوند او د الله تعالی د نعمتونو جایزه واخلي نو دته به حقیقت راښکاره شي، دته به حقیقت راښکاره شي چې یا الله ستا د نعمتونه په ما باندې ډېر زیات دي او د هغې په بدل کې خو ما ستاړو خوشحاله کړی نه، ما خو تاړو خوشحاله کړی. زه او تاسو دا زما او ستا په خوله کې چې دا کمې توکاڼې جوړېږي، توکاڼې نه د دې بدلم الله تعالی ته نشو ورکولی. ګورئ ښه یو کتاب مې لیدو، یو رساله شانوه وړه، هغې کې یو بیمار و د هغه په واقعه وه د هغه پکې چې د هغه په دې خوله کې دا توکاڼې نه جوړېدې. د دنیا لوی لوی ډاکټرانو نه حکیمانو نه علاجونه وکړل خو دا توکاڼې نه جوړېدې. یو ملګری ورته وایي، دوست ورته وایي چې توکاڼې نه جوړېږي نو څه چلو شو، نور خو ټیک ټاک یې، ښه په وجود باندې سالم یې، خو خراسکات کې خو خورس کې توکاڼې نه جوړېږي نو څه چلو شو. هغه دوست ورته وایي چې ته د دې توکاڼو د قیمت نه څه خبر یې، ته د دې توکاڼو د قیمت نه څه خبر یې. زه چې خوږ هم خورم ما ته پته نه لګي چې خوږ دی که پیکه دی، که زه ترسکون څیز خورم ما ته پته نه لګي چې ترسکون دی او که پیکه دی. ما دپاره د هر څیز
د خوند مزه ترې ده د دې توکاڼو د قیمت نه زه تاسو څه خبر یم زه تاسو څونه بې قدرۍ سره په ځمکه توکو نو د الله تعالی اول د غفلت نه بیدارۍ دپاره پکار دي مو تاسو دپاره چې د الله تعالی د نعمتونو شکریا هر وخت کې دویم چې خپل ماضي حال هیر نکو دریم چې د الله تعالی د گرفت نه ویریږو څلورم چې کوم را روان ژوند دی هغې کې د هغه ګناهونو تدارک مو تاسو وکړو چې هغه ګناهونه خطایانې مو تاسو نه ونشي بیا چرته او څلورم چې د الله تعالی نعمتونه په مو تاسو باندې څونه راورېدلي دي او د هغې په بدل کې الله تعالی مو تاسو څونه خوشحاله کړی دی د هغې جایزه واخلو نو انشاءالله چې دې سره به مو تاسو بیدار شو کم دماو پس تاسو په دې وجود کې چې د ټوکړې ته حضور علیه صلات وسلام حدیث مبارک کې اشاره فرمایلې ده چې دا زړه نو دا به انشاءالله بیدار شي دا به انشاءالله بیدار شي هغه ورځ بیا لرې نه ده چې زما او ستاسو د حقیقت سترګې بیا کولو شي او حقیقت سترګې خو باسم یو ورځ زما او ستاسو الله تعالی کولاوي که هغه دې دنیا کې مو تاسو ځان بیدار کو او که نه کو خو هغه به هغه کولاویږي چې دا سترګې زما او ستاسو پټې شي بیا به مو تاسو ته پته ولګي چې انما الحیات الدنیا لعب و لهو بېشکه الله تعالی په دې قرآن کې فرمایلو چې دا دنیا خو هسې لوبه تماشه وه حقیقت کې خو نور څه دي شاته کوشش کوئ چې دنیا کې د غفلت ژوند مه تېروئ د بیدارۍ ژوند تېر کوئ هره لمحه د الله تعالی په یاد کې مصروف وساتئ هره لمحه د الله تعالی د یاد نه غافله نه شئ د مرګ ژوند هېڅ پته نه لګي د مرګ ژوند هېڅ پته نه لګي نو کوشش کوئ چې هر وخت د الله تعالی په یاد کې مصروف وساتئ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين